کتونکو الب خان شیرپوی یم کیمرامین دا سره یاسر خان دی څنګه چې تاسو وینئ چې د روزاني حساب سره موږ سوونو خلکو ته پوټ پیکج ورکوو ورسره بسترې ورکوو ورسره د کچن سامان ورکوو نو دا صرف زه ورکوم د مولانا محمد امین صاحب مولانا محمد شفیق صاحب په تعاون سره خو دې وخت تاسو ګورئ دا ګاډی بیل روان دی دې کې چې کوم دی سوونو خلکو ته چې کوم دی نو بسترې دا واچولې شوې دا بیل ګاډی روان دی ورسره چې کوم دی نور سامانونه واچولی شو دا ګاډی چې کوم دی نو دا ناګومان او هغه علاقې ته چې کوم دی بیل روان دی په دې یو بوجۍ کې چې کوم دی نو د څو کسانو مال دی پکې چا سي وي دې کې ګډوډ مال دی اوچه سودا ده غونډه دا هلته کې ځي بل ګاډی ولاړ دی دا چې کوم دی نو دا به بل طرف ته ځي نو یو سلسله ده روانه ده زه چې کله د خلکو سره واده وکړم او دغه خبره ورته کوم چې مال ډیر دی راځي به او ګاډي کې چې څومره سامان وي هغه تاسو ته درلو نور چې کوم دی هغه به موږ بیا رالو کوم ځای کې کمې راغی دا رضاکار چې کوم دی دا لګیا دي ټوله او ښځانه چې کوم دی نو خوله یې ویستله په دغه نور باندې دا اوبهګانې دا نوې کپړې نوې پیزار تر دې پورې چې سبزي هم چې کومه دغه ګاډي کې لاړله الوګان او پیاز چې کوم دی خلکو را لیږلي دي ورسره خیمې دا هر یو سیسټم دا وګوره دې خواته راشه دا اوس چاچا ته راشه که نه دا کوم ځای ته ځي دا کوم ځای ته ځي دا کوم ځای ته ګاډی روان دی دا کوم ځای ته ګاډی روان دی ها دا وګوره جي دا اوچه سودا ده که نه راځه ته راځه مخکې شه راځه دا اوچه سودا ده باقاعده دا رضاکار ملګري دي چې دا زموږ سره لګیا دي په دغه کار کې او موږ لیږو دې نه پس چې کوم دی موږ دا ګاډی ډکو او دې ګاډي کې چې کوم دی نو موږ سامان اچو او دا به چې کوم دی نو زه وړم هغې خلکو سره چا سره چې موږ واده کړې ده هغوی ته به ځي نو دا ما صرف تاسو ته ښودله ما سره ارور مې لږ راشه که نه ارور مې لږ راشه څو خبرې خو راسره وکړه نه خپله پېژنګلو راسره وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زمون ساجد امینی دی جی او ساجد صاحب اوس کوم خوا روان یې تاسو مونږ جی د تحریک د طرف نه چې کوم دی ناګومان طرف ته روان یو نو هلته د راشن ضرورت و د عوامو ته د عوامو ریلیف دپاره چې کوم دی د تحریک د سایډ نه څومره خاندانونو لپاره تاسو زمونږ تقریبا 40 کسان افراد دپاره د راشن ضرورت و نو الحمدلله زمونږ صاحبانو زمونږ تحریک چې کوم دی هغې دپاره مونږ ته هغه راشن مهیا کړو هر څه یې درکړل الحمدلله کپړې هم درکړې راشن هم الحمدلله هر سهولت کپړې ورسره چې کوم دی چینی غوړي هر شیز پکې موجود دی صحیح ښه کتونکو دا مت صرف تاسو وګورئ پیاز الوګان سبزي دا نومې څیز چې کوم دی دلته کې دا ستاسو د وړاندې دي ښه دا ګاډي چې کوم ښه روان دي قاري صاحب دا ګاډي جي اوس په دې ساعت باندې یو نیوز والا ملګري مونږ وکړو دلدار ګاډی کې هغې وویل چې شفیق صاحب کسان راغلي دي او هغې مونږ له سامان نه دی راکړی نو دا مونږ ځو چې اوس هغې د ما کمنټ ته موکړل چې سوال نه پیدا کېږي چې 50 کې مستحق خلک یو مونږ ورته ونه رسو ګنټه نه مکه لیټ شي دا مونږ معذرت غواړو انشاءالله 50 کې به چې چاته ډبل او تریپل میلیون شي نو کمې به انشاءالله تعالی نه راځي ښه کتونکو مونږ لومبې هغه کوشش کوو چې هغه ځای ته څوک هم نه رسېدلی موږ سره چې دا کم ټیم دی نو دا د ځانه خوله وباسي او د هغه ځای ته رسو د دې نه علاوه یو ځای ته په دوه ځای دې وخت کې چې کوم دی نو په 3 ځای کې زموږ ډسټریبیوشن روان دی په 3 ځای کې ښه او دا دوه چې کوم دی نو دا روان دي 5مه او شپږم زه راواپس شوم او زه به چې کوم دی نو بیا ځمه زه به هغه علاقو ته ځمه نو انشاءالله هر چا ته به دغه کېږي چونکې دې وخت کې هغه شانتې مواد نه دي را روان څنګه چې په تیر سیلاب کې روانو هغه شانتې انجیوګانې نشته څنګه چې په تیر سیلاب کې وي خو مولانا محمد شفیق صاحب هغه کسر پوره کړ او خلکو ته انشاءالله د کچن سامان ورسره چې کوم دی نو بسترې ورسره اوبه ورسره پوټ پیکج بسکټې میل پیک نومې سودا چې کومه ده هغه په دې کې ده دغه خلکو ته میلاویږي نو الله دې قدر وکړي چې زموږ د 400 وال دې وخت کې انشاءالله مستفید کېږي به چا ته چې نه رسېدلی هغوی ته به رسو څونه پورې چې وس دی ولې روز کې او په یو ټایم باندې یو کار کېږي شلو ځینو ته سړی رسېدی نه شي او موږ دا خلکو هم ډېره مننه کوو چې کوم ځای ته موږ ډسټریبیوشن کوو نو هغوی چې کوم په عزت سره دا وصولوي او په عزت سره اخلي نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی ډېر د صبر نه کار اخلي او انشاءالله د دغه صبر سلسله به رواني هر ذات ته به چې کوم دی نو موږ رسو مننه